بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو او معززو ورونو، د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې نن بیا د زکات د مسائلو اړونده یو موضوع تر بحث لاندې نیسو. هغه دا چې په مخکني درس کې مو وویل چې د زکات د لزوم لپاره یو شرط دا دی چې یو کس به د نصاب مالک وي. دا چې نصاب څه ته وایي، په دې اړه څه مسائل او بحث ده. دا چې الله جل جلاله خپلو بندگانو ته بېلابېل قسمونه مالونه په واک کې ورکړي دي. ځینې یې د دې وړتیا لري چې یوه اندازه یې مالک و حقدار خلکو ته ورکړي. دغه ډول مالو ته په شریعت کې یو اندازه ټاکل شوې ده چې که هغه اندازې ته ورسیږي، مالک ته لازمه ده چې حقدار ته یوه حصه ورکړي. دغه ټاکلې اندازه به معلومه کړو او هغه حصه به هم معلومه کړو کومه چې حقدار ته ورکول کیږي، او دغه ټاکلې اندازه نصاب بلل کیږي. هغه قسم مالونه چې د دې وړتیا لري چې یوه حصه یې ورکړل سي، هغه عبارت دي: سره زر، سپین زر، نغدي پیسې او خاص ډول چارپایان. دغه ډول مالونه چې کله ټاکلې اندازې ته ورسېده، یوه حصه به د الله جل جلاله په امر و حقدارانو ته ورکوي. د مثال په ډول د سرو زرو لپاره 9 تولې، د سپینو زرو لپاره 50 تولې، د اوښانو لپاره 15 اوښان او د پسو لپاره 40 عدد ټاکل سوي دي چې تفصیل یې په دې ډول دی: د نصاب لپاره ټاکلې اندازه او مقدار. هغه مالونه چې ټاکلې اندازې ته ورسېده او په رسېدو سره یې زکات ورباندې واجبېږي، هغه په دا ډول باندې دي: د سرو زرو د نصاب لپاره 9 تولې سره زر ټاکل سوي دي او د اوسنیو وزنونو په اعتبار سره د مفتابهي قول مطابق 85 ګرامه کیش. او همدا ډول د سپینو زرو د نصاب لپاره د 50 تولې سره زر ټاکل سوي دي چې د اوسنی د 50 تولې سپین زر ټاکل سوي دي چې د اوسنی وزن په اعتبار سره 612 ګرامه او 15 ملي ګرامه سپین زر جوړیږي. د نغدو پیسو د نصاب لپاره د اندازې معیار دغه دوه ډوله نصاب چې دا ذکر سوه، چې یا د 50 تولې او یا 9 تولې. یعنی دا چې لږ تر لږه به نغدې پیسې د 50 تولو سپینو زرو سره برابرې وي، او یا دا چې د هغه 85 ګرامه سرو زرو سره برابرې وي. څلورم، د تجارتي مال د نصاب لپاره اندازه هم د پورته 2 نصابو په اندازه دي. یعنی دا چې دغه مال به د تجارت مال لږ تر لږه د 50 تولو سپینو زرو سره برابر وي. خو دا خبره دی یاد وي، کوم زیورات چې ښځې د ښکلا لپاره استعمالوي، که د سرو زرو وي نو 9 تولې به وي، که د سپینو زرو وي نو د 50 تولې وزن به وي. او دا خبره دی هم یادوي که د یو چا سره یو څه نغدي پیسې او یو څه سره زر یا سپین زر په داسې ډول وه که دواړه سره یو ځای سوي وایي، د قیمت په اعتبار د 50 تولو سپینو زرو سره قیمت برابر و، زکات باندې واجب دی. کله د 50 تولو سپینو زرو سره قیمت نه برابرې دی، زکات باندې واجب نه دی. 5، په حیواناتو کې د پسو لپاره 40، د غوایانو لپاره 10 او د اوښانو لپاره 15 عدد د نصاب په توګه ټاکل سوي دي. که تر دغه اندازې کم حیوانان وي، زکات ورباندې نشته. او دا خبره دې هم یادوي چې پر دغه حیوانانو باندې هغه وخت زکات سته چې دوی په خپله خوله په دشتو کې ځانونه ساتي. یعنی دا چې مالک په خپلو
پیسو واښه او د خوراک مواد نه ورته رانیسي. په دغه اړه یو لړ څېړنې او مسایل سته چې بیا انشاءالله تفصیلي بحث ورباندې کوو. همدا ډول په کال کې د پیسو د زیاتوب او کمښت حکم هم د بحث وړ دی. د زکات د واجبېدو لپاره د کال په پیل او پای کې د نصاب پوره کېدل لازم دي. که د کال په منځ کې د پیسې تر نصاب لږ سوې اعتبار نه لري. د مثال په ډول یو کس د کال په پیل کې 10,000 افغانۍ لري، د څو میاشتو په تیرېدو سره 15,000 ورپاته سوې، د 6 میاشتو په تیرېدو سره پیسې 50,000 سوې، د کال په پای کې 70,000 سوې. نوموړی کس به د کال په پای کې د 70,000 زکات ورکوي. په منځ کې چې کوم زیاتوب او کمښت راغلی دی هغه اعتبار نه لري. خو که د دغه کس سره پوره 9 میاشتې 10,000 یا زیاتې پیسې ورسره وي، د کال په پای کې 15,000 سوې مثلا، پر دغه کس باندې بیخي زکات نشته، ځکه 15,000 خو نصاب ته نه رسېږي. حاصل دا چې د کال پیل او پای دواړه معتبر دي. همدا ډول د مال مالک چې د خپل مال څخه د کال په بهیر کې د کور یا نور اړتیاو لپاره کوم مصارف وکړي پر هغه باندې زکات واجب نه دي. بله خبره ده د مال مالک ته پکار ده چې په کوم وخت کې د نصاب مالک سو هغه نیټه د ځان سره یادداشت کړي. کله چې کال پوره سي نو خپل مال ته د حساب وکړي، د څومره مال مالک چې و په هغه اندازه دې د زکات ادا کړي. خو دا خبره دې د یادولو وړ ده چې هره ورځ، هفته او میاشت د زکات حساب لازمي نه دی، بلکې کله چې کال د هغه نیټې څخه پوره سو چې د یادداشت کړې وه سمدستي د حساب وکړي او خپله ټاکلې حصه د زکات ورکړي. بله خبره دا ده که یو نابالغ هلک د نصاب څښتن وي په مال کې زکات نشته او نه هم قریبان ورکولی شي چې د مال څخه زکات ورکړي. او که د کوم چا سره د نابالغ چا نارینه وي یا ښځینه وي مال پروت وي زکات پکښې نشته. کله چې یو کوچنی بالغ سي نو بیا د دغه نیټې څخه حساب کیږي چې کله کال پوره سو نو د کال د پوره کېدو وروسته زکات په خپله اندازه او په خپل حساب ورباندې لازم دی. څوک چې د مال څښتن سي پرته د سرو او سپینو زرو او همدا ډول د نغدو پیسو څخه چې کله نصاب ته ورسېدی زکات په د کال په پوره کېدو سره ورکوي. نور مالونه چې د تجارت نه وي لکه غالۍ، لوښي او داسې نور سامانونه، هغه وخت زکات پکښې لازم دی چې د تجارت دپاره وي، او که تجارت دپاره نه وه که څوم کال باندې پوره سوی وي او نصاب ته هم رسېدلي وي هر څومره چې ډېر وي بیا هم زکات باندې لازم نه دی. بله خبره دا ده د تجارت د مال لپاره دا خبره لازمي ده چې دا مال دی رانیسي د تجارت نیت به کوي. که د تجارت نیت نه وي کړی هغه مال د تجارت نه ګڼل کېږي. د مثال په ډول که یو څوک د سورلۍ لپاره موټر رانیسي بیا تجارت نیت پکښې وکړي نوموړی موټر د تجارت لپاره نه ګڼل کېږي تر څو جنس یې بدل کړی نه وي. که جنس بدل کړي خرڅ یې کړي په هغو پیسو یې بیا موټر رانیو تجارت لپاره هغه کې بیا زکات شته. همدا ډول که یو چا و بل چاته ځینې تجارتي مالونه د تحفې په ډول ورکړل، البته نغدي پیسې پکښې نه وي، او یا هم د یو چا له لوري د بل کس لپاره وصیت وکړ چې تجارتي مالونه دې د تحفې په ډول ورکړي. کله چې مال ورته تسلیم سو تسلیم کوونکی کس سمدلاسه د تجارت نیت پکښې وکړ. دغه نیت تر هغه مهاله اعتبار نه لري څو چې په دغه مالونو کې په عملي ډول تجارت ونه کړي، یعنې دا چې هغه مهال یې د زکات لپاره حساب پیلیږي چې کله یې عملا تجارت پیل کړ د همدغه نیټې څخه د کلنی حساب پیل شو. د کال د پوره کېدو سره جفت به زکات ورکوي. او د دغه نصاب اړونده یو لړ مسایل نورې دي انشاءالله په راتلونکي درسونو کې به تر بحث لاندې ونیسو. وصلی الله تعالی
على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا.